بل یو معاشرتي خبره درته کوم، د یو بل عزتمندو خیال ساتو او د خپلو شاګردانو او دا شان چې کم کسان خصوصا زمون خیرخواهي لکه استاد، شاګرد، ملازم، ستا زوی، خدمتګار یا اسې ستا یار دوست تا سره یې ښه کړي دي، په وړوکې خبره باندې بیا هغه دوستانه نه پرېږدو، هغه ورورولي خورولي مه پرېږدئ، پلارولي زویولي عزیزولي رشتهداري دا مه پرېږدئ په وړو خبرو باندې. یو بل سره تسامح کوئ، چشمپوشي، یو بل سره معافي کوئ، یو بل سره ګزاره کوئ، ځکه ده ستا خدمت کړی دی. پلار ته د دې وجې نه ګزاره کوه چې د پلار ما دپاره ځواني خاورې کړې ده، مور زما دپاره ټوله ځواني خاورې کړې ده. شاګرد ته د دې وجې نه ګزاره کوه چې ما سره 10 کاله کار کړی دی. دې باره کې یو کیسه لیکلې ده، و یو بادشاه و د هغه ډېر فرمانبرداره وزیر و، ډېر فرمانبردار او د دې بادشاه دا طریقه وه چې کله به چا نافرماني وکړله نو داسې سپي ساتلي و، سپي کتی سپي ساتلي نو هغه سپو ته به یې سړی ورچو او ډېر به یې په هغې به یې ماتو شوکو به یې پې. یو ځل د دې وزیر نه څه غلطي وشوه، بس بادشاه ورته وویلې چې ستا همدا سزا ده او ورشئ سپو ته یې واچوئ. هغه ډېر زړه کې خفه شو چې ما د باچا ډېر خدمتونه کړي او زه خو ډېر خیرخوا وم، په یو غلطۍ باندې اوس مال او عام خلکو له یو سزا راکوي. زما هغه ټول ښی اوبو ته وویشتل. نو ده داسې چل وکړو، دې بادشاه ته یې ویلې جي یو 10 ورځې مهلت ماله راکړه. ویلې زه صحیح ده، دونه خبره نه، خدمتونه دې کړي دي، زه 10 ورځې، خو سزا دې همدا ده. ظالم هغه داسې کار وکړو، ډېر عجیبه کار یې وکړو. 10 ورځې پس چې داسې چلو شو چې دا یې سپو ته واچولو، سپو نه خوړو. سپو خوړلو نو حالانکې هغه سپي ساتل شوي هم د دې کار دپاره و. بادشاه ډېر حیران شو، راوویستو. ویلې دا څنګه چل دی؟ هغه ورته ویل بادشاه سلامت، ښه اوبه هم نه وړي، زموږ پښتانه وایي که نه چې ښه دې وکړه دا اوبه نه وړي، دا په کار راځي، مطلب اوبه چې څه وي هغه بېکاره شي. وایي ښه اوبه نه وړي د چا په کار راځي. وایي پوه نه شوم. ویل بادشاه سلامت واوره، وایي تا نه چې کله 10 ورځې مهلت ما وغوښتلو نو زه رالم ما 10 ورځې د دې سپو خدمت وکړو، دې ته به مې روټۍ اوبو په ټایم باندې اچوله. بیا یو 2-3 ورځې پس چې را سره مخته شو دننه پنجرې ته ورنوتلم، لاس به مې پراخ کړو، خوراک به مې ورکول. سپو ته پته ولګېده چې دا زموږ سره خیرخوا دی. وایي بادشاه سلامت اوس یو خبره کوم، معافي به کې؟ وایي وایه زه څه؟ همدې متاثره شو. وایي ما 10 ورځې د سپو خدمت وکړو، هغه سپو زه ونه خوړم، ما 10 کاله ستا خدمت کړی دی، په یو خبره باندې زه تا د سپو د خوراک کړم.